الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا وإن الله لعفو غفور. مسله د زهار مطلب دا زهار ویل کېږي دي ته چې یو سړی خپلې ښځې له داسې وایي چې انت علیه کظهر امي، چې ته په ما باندې داسې لکه زما د مور ملا یا زما مور په شانتي، یعنی څوکي زهار وکړي، زهار وکړي او خپل خزی ته مور وی خور وی، سوی مور وی او خور وی. ٹھیک شو. نو دا زمانه جاهلیت کې چې کوم دی دا سو دا باندې طلاق ګڼل کېده، خزه به طلاق کېده. ٹھیک شو. حضرت خولبه بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زما واړه واړه بچي، زما بچي هغه در په درشي در په درشه، ځکه زما خاون ما سره زهار کړی دی، ما ته ویلی دي چې انت علیه کظهر امي، ته زما د مور په شانتي، زما د خور په شانتي. اې د الله رسوله و زما د پاره داسې څه مسله وګوره چې زما بچي خوار وزار نشي، او زه په خپل بچو باندې هم ډېره مینه یم او زه په خپل خاون سره هم زما ډېر زیات محبت دی. لہذا د الله رسوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې په دې کې هیڅ نه کېږي، بس ته طلاق شي، ته څه شي، ته طلاق شي، حرام یې په خپل خاون باندې. نو الله جل جلاله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، او الله اوریدلی دي د هغه خزي هغه خبري کما خزه تجادلك في زوجها چې تاسو سره سکوله، تاسو سره تکرار کول، تاسو جګړه کوله د خپل خاون په باره کې، وتشتکی الی الله او خپل فریاد الله ته سکول ور وړاندې کولو. وای حدیث کې راځي و دا زنانه د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جواب نه رستو الله ته متوجه شو، بچغه په جړه باندې شو چې الہ العالمین زما بچیم زمانه پاتې شول، زما خاونم زمانه لاړ، اوس بس کوم. الله جل جلاله زهار دا حکم راولېږله، سکو زهار. ها مخکې به داسې ښځې وي، داسې زنانه به وي که نه، په ځمکه به یې جړلې عرش به یې ډقو، په ځمکه به یې جړلې عرش به یې ډقولو. الله اکبر. جبرائیل به راتلو د هغه په جړه باندې، اسمان نه به فرشتې د هغه په جړه باندې راتلې. نو محترمو الله دې زموږ ستاسو زنانو هم داسې دینداري کې ښه. حدیث کې راځي و دې زنانه چې کله الله ته فریاد شروع کو، جړه او فریاد شروع کو، الله دا آیتونه راولېږل چې ګورئ زهار سره ښځه نه طلاقه کېږي. الله وایي خو جرمانه سخته ده، کفاره سخته ده. کفاره دا ده چې کوم سړی داسې وي له خپل ښځې له مور وي خور وي، ټیک شو، یا انت علیه کظهر امي وغیره الفاظ استعمال کړل، نو دا ښځه په ده باندې بیا حرامه ده، طلاق شي نه ده، حرامه ده. د ته به لاس نه وروړي، د سره به میلاویږي نه تر څو چې کفاره نه ادا کړي. چې کفاره کله ادا کړي د هغې نه وروستو چې کوم دی خپل کور والا سره به میلاویدی شي. او د دې کفاره دا ده الله جل جلاله وایي والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هغه خلک چې هغو زهار کې د خپلو زنانو نه، ټیک شو، ثم يعودون لما قالوا، بیا خپلې خبرې له واپس راځي، پښیمانه کېږي. نو لهذا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا، د لاس د وروړلو نه مخکې، د ښځې د مسه کولو نه مخکې، د هغه سره د میلاویدلو نه مخکې چې کوم دی غلام به ازادوي. ټیک شو. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، که چېرې د غلام ازادولو وسې نه رسېدو یا فی زماننا غلام نو، نو بیا به شپېته روجې نیسي. څو روجې به نیسي؟ شپېته روجې به نیسي، پرله پسې به شپېته روجې نیسي. او د شپېته روجو د پوره کولو نه وروستو چې کوم دی ښځې خواله به ورځي، د هغه سره به میل میلاب کوي. او یا که د دې وسې مې د یو سړي نه رسېدو، که یو سړی د شپېته بوډا شوی دی یا کمزوری دی یا مزدور کار دی، نشي چې عذر شرعي عذر ورته دی چې نشم نیوی ده، طاقت یې نه لرلو، نو بیا
فمن لم يستطع فاطعام 60 مسکینا، بیا چې کوم دی شپېتو مسکینانو له به 2 وخته ډوډۍ ورکوي، شپېتو مسکینانو له به 2 وخته ډوډۍ ورکوي. د هغې نه وروستو چې کوم دی د هغې نه وروستو بیا دا ښځه په دې خاوند باندې حلاله ده او دا خاوند دې ښځې له بیا سره حلال دی. نو داسې قسمه صورتونو کې چې کوم دی انتهایی احتیاط نه کار